چې دا انسان د الله تبارک و تعالی په ذات باندې ایمان راوړي. بیا دې آیات کې الله رب العزت دویمه مرتبه کې وایي چې په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړي. نو اول په الله تبارک و تعالی ایمان پکار دی چې په الله رب العزت تی ایمان راوړو، بیا به په ورځ د قیامت باندې ایمان او یقین ساتي. د هغې نه وروسته به په درېیمه مرتبه کې په ملایکو باندې ایمان راوړي. په څلورمه مرتبه کې به د الله تبارک و تعالی په کتابونو ایمان راوړي او د الله تبارک و تعالی په رسولانو باندې به ایمان راوړي. نو اول ایمان په الله شو چې انسان د الله رب العزت ذات ومني او په هغه باندې ایمان راوړي. دویمه مرتبه کې په ورځ د آخرت باندې ایمان، په ملائکو باندې ایمان، د الله په کتابونو باندې ایمان او د الله په پیغمبرانو باندې ایمان راوړل. دا انسان د کمال درجې ته رسي. او اوس د دې نه وروسته به انسان د خپل مال نه کوم چې ورته الله تبارک و تعالی ورکړی دی، نو انسان به د دغې مال نه د الله تبارک و تعالی د رضا دپاره چې دی نو د الله په لاره کې خپل مال ورکوي. نو په هغې کې د ټولو نه اول هغه انسانان دي چې کوم د دې انسان سره رشته ساتي، خپلوان دي. نو خپلوانو کې څوک غریبانان دي، نو د خپل مال دی په هغوی باندې ولګوي. بیا که په خپلوانو کې نه نو د خپل مال دی په یتیمانو باندې ولګوي. په هغې خلقو دی ولګوي کم خلق چې محتاج دی او غریبانان دي. دغه شان په مسافرو باندې ولګوي، کم چې مسافر دي د الله رب العزت د دین دپاره وتي دي او د الله دین زده کوي. او هغه سوال کوونکي چې هغه محتاج وي نو هغوی ته چې دی نو د دې خپل مال نه څه حصه ورکړي. نو د دغه انسان دپاره به دا ډېره زیاته بهتره وي. نو خپل مال دا د الله تبارک و تعالی د رضا دپاره چې دی نو خرچه کول، چې په دې پسې بیا وروسته اوس باطنه نه وي، وروسته پسې بل انسان ته تکلیف نه وي. خو زمونږ سیسټم چې دی نو هغه لږ بدل دی. کله چې مونږه خلقو ته مال ورکو، صدقات ورته ورکو، نو بیا وروسته په هغې پسې باطنه کوو. لکه مثال په طور یو سړی دی، بل یو انسان لی صادر ورکو یا کوټ ورکو یا بل داسې یو شیز ورکو، نو دا انسان اوس چې کله هم دا بل انسان نی دا ده چې وله دا کوټ ورکړی دی یا دا صادر یې وله ورکړی دی، هلکه دا صادر د پورې ډېر خوند کوي، هلکه دا کوټ ته پورې ډېر خوند کوي. چې کوم ځای اینې نو هلته کې ورته وی دا د سره ډېره مزه کوي. نو هغه انسان تنګ کی، نو هغه غریب دې ته واپس چې دی نو دې خبرې تمایل شي چې زه دا کوټ دله واپس ورکمه، یا وروستو د صدقې نه چې دی نو په هغې پسې ضرر ورکوي. نو دا د انسان دپاره جایز نه دي. او د داسې صدقاتو مثال داسې دی، قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې یوه خویه ګټه ده او په دې باندې دوړه پرته ده او په دغې ګټه باندې باران راکېشي. نو څرنګې چې د باران په وجه الله تبارک و تعالی دا ګټه بالکل صفا پاتې کړي، لکه نن سبا دا ماربل چې دي په دې باندې دوړه ولګي او باران پې راکېشي، نو په دې باندې دا دوړه پاتې کېږي نه. بیا
نو دقه شانتی د دې انسان د صدقې مثال دی چې دی پکې زباتل کوي یا دی د هغې نه وروستو خلقو ته ضرر رسوي، نو د دې انسان د صدقې مثال داسې دی چې د اړو صدقه کړې نه وي. نو لږ د خپلو صدقاتو خیال وساتو او کم